والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف. حضرت علامہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھی فرمائی یوزل حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ په خدمت بابرکت کې یوه ښځه حاضره شوه. عرض یې وکړو زما ځوانه بچی وفات شوی ده، زما دا خواهش دی چې زه دا خپله لور په خوب کې وینم. حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمت الله علیه دې ته یو عمل وښایلو. ښځه لاړه او کوم عمل چې ورته ښایلو هغه عمل یې وکړلو. شپې دی خوب ویني، په خوب کې څه ګوري؟ په خوب کې دی ګوري چې د دې کومه لور چې دی تارکول چې دا روډونه چې پې جوړېږي په دې تارکول سره د دې دا بدن چې دی دا سوځولی کېږي او په سټ کې زنجیرونه دي او په خپو کې هم بیړۍ دي، زنجیرونه دي. دا هیبتناک منظر چې کله مورې وکتلو ویرېده. او دویمه ورځ حضرت امام حسن بصری رحمت الله علیه خدمت بابرکت کې حاضر شوه او خپل خوب یې ورته سناو کړو. حضرت امام حسن بصری رحمت الله علیه چې څه وخت دی فوت شده جنۍ حالت واورېدو د دې له مور له خولې نه، نو ډېر زیات غمګین شولو، ډېر زیات خفه شولو. وخت تېرېدو څه وخت بعده تاسو ټولو توجه شته؟ توجه ساتئ، کوشش کوئ دا خپې را غونډې کوي. یو ځل ما کتاب کې کتل حضرت وهب بن منبه رحمت الله علیه ډېر غټ کامل ولی تیر شوی دی او دا قول حضرت سفیان ثوری رحمت الله علیه متعلق هم دی چې جمعات کې یوازې وڅوک نه و نو خپلې خپې اوږدې کړې، نو آواز پې باندې وشو د جمعات له ګوډ نه. وایي عجیبه خبره ده، بادشاهانو په دربار څوک داسې خپې اوږدوي چې تا اوږدې کړي دي. نو حضرت سفیان ثوری رحمت الله علیه دا خپلې خپې مبارکې داسې را غونډې کړې چې د مرګ نه بعد هم د خپې نه اوږدې دي، داسې را غونډې کړې حضرت سفیان ثوری رحمت الله علیه. نو ما عزتمندو آداب و خیال ساتئ. که مونږ ویښ کینو که نه، که یو کس دلته سملی په سملستا به ټیم تیر کی او که یو کس کینی ګوره دا بابا چې دی دا په پښتو نه پوهیږي اورې خدا به په لسو نوجوانانو باندې داسې ور نه کړمه چې په پښتو هم پوهېږي او خپې اوږدې کړي او پروت وي. دا په پښتو نه پوهېږي او ماشاءالله دومره ایکټیو ناست دی. او زمونږ پښتانه چې وایي په دین باندې مین خلک دي هغه تاسو خپله خبر یې. نو ما عزتمندو په توجه سره او لږ نږدې نږدې راشئ، انشاءالله بیان به دومره خوند به درکړي، دومره خوند به تاسو به چې ختمیږي نه. نږدې راشئ په توجه سره. ما عزتمندو حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت الله علیه څه وخت بعده هغه جنۍ چې مور په خوب کې کتلې وه په هیبتناک صورت کې او سخت عذاب په صورت کې څه ګوري چې هغه جنۍ ده هغه په خپل تعارف ورته کوي، ورته وایي ای امام حسن بصری ما مور چې تا خواته راغلې وه او تا وظیفه عمل ورته ښیلی زه هغه جنۍ یم. حضرت امام حسن بصری رحمت الله علیه ورته فرمایي چې ته هغه جنۍ نو ستا مور خو ستا متعلق بل څه وي چې ډېر په عذاب کې مبتلا ده او ته خو د الله په نعمتونو کې الله نعمتونو کې خوندونه اخلي او ګرځې. هغې ورته وی زما مور چې تا ته څه ویلي هغه حق زه په عذاب کې گرفتار وم. خو یوه ورځ یو نوجوان زمونږ قبرستان سره تیرېدو. په دې قبرستان کې مونږ 560 مړي یو،
560 مړي په دې قبرستان کې مونږ پراته یو نوجوان تیرېدو او هغه نوجوان مدینه جانان صلی الله علیه و آله وسلم باندې درود شریف وویلو. هغه درود شریف مونږ ته وبخلو. الله رب کریم له 560 واړه مړو نه خپل عذاب اوچتو فرمایلو. زما خوږو اسلامینو تاسو د درود شریف برکت واوریدو. الحمدلله نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم په ذات باندې درود شریف ویلو بشماره برکتونه دي او دا میاش درود شریف سره تعلق لري. څنګه چې شیخ شهاب الدین حجازی رحمت الله علیه لیکي بشکه شعبان المعظم شریف د درود شریف ویلو میاشته او آیت درود یعنی 22 سپاره کې چې د سوره احزاب 56 نمبر 56 نمبر آیت چې د الله فرمای ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما فرمای د سوره احزاب دا 56 نمبر آیت چې د دا آیت هم په شعبان المعظم میاشته کې نازل شوه دی. سبحان الله. درود شریف بشمار برکتونه دي. ما عزت مندو تیری ایک ادا پر اے پیارے سو وردی فدائے ہزار سلام صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. زما خوگو اسلامینو حدیث شریف کے راضی انما الاعمال بالنیات دا عملونو دارو مدار چا دے اغا پا نیتونو باندے دے. زما خوگو اسلامینو نیت افضل ترین عمل دے. رازی بیان نمخ کے خخ نیتونه کو چې بیان په وخت په خپل سترګې ښکته ساتو انشاءالله تاسو وایو. علم دین تعظیم له خاطره به څومره مونږ ته کیدی شي په اتحیات شکل کې به کینو. ضرورتاً به خپل سر چې دی نه را اوچتو بیان د پاره به ښکته ساتو ادب د پاره چاته دکه ورکولو چاته تکلیف ورکولو کوشش په نه کوو. دا بیان چې وورو نو په دې بیان باندې به خپل عمل کوو او نورو ته ورسولو کوشش پکوو. صلو علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد صلی الله علیه وسلم. اے عاشقان رسول نن شب برات یعنی د نجات شپه دی. نن د ټولو ښېګړو برکتونو عظمتونو والا او رحمتونو چماچم برسات والا او نن د بخشش او د مغفرت شپه دی. ما عزت مندو نن د دعا قبل دا او نن د روزی تقسیم دا شپه دی. پکار دی چې دا شپه مسلمانان په خیسته طریقې سره تیره کی. د ټولو مسلمانانو مور امی جان حضرت عائشہ صدیقہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی ما ایوه شپه نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم په بستر باندې ونه کتلو. فرمائی زور پسې ووتم بار. فرمائی مدینه جانان صلی الله علیه و آله وسلم ما بهر پیدا کړو. محبوب صلی الله علیه و آله وسلم ما ته فرمایل بشکا 15 شعبان په شپه باندې رب کریم آسمان دنیا باندې تجلی فرمای چې څنګه د شان سره خای. پس په دې شپه کې د قبیله بنو کلب د بیزو ویختو برابر دا په عربو کې یوه قبیله وه. د دې بیزې د دو خلکو به بیزې ساتلې هغوی باندې به ویښته زیاتو. نو الله رب کریم په دې شپه باندې د بني کلب بیزو ویښتو نه هم زیات نبی علیه السلام فرمایي زما امتیان جهنم نه وباسي او جنت ته دن نه کوي. سبحان الله. زما عزتمندو تاسو وګورئ چې په بیزې باندې څومره ویښته وي. که یو سړی ورته کینی دی به ستړی شي خو دا ویښته به شمار نه کي. نو کیدی شي په دې شپه باندې مونږ هم لږ ځان ویښ کړو او الله رب کریم مونږ هم په هغو بندګانو کې شامل کړي چې څوک پروردګار ته توبه تایب کیږي او الله رب کریم ته په خپلو ګناهونو باندې جړا کوي. یو ځل یوه ښځه ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها خواته راغه او د زړه سختی علاج تپوس ته وکړو. زړه سختی څه ته وایي؟ یعنی څنګه چې ته خوند نه ډک حدیث واورې تا باندې اثر نه کوي. څنګه ته درد والا خبر واورې ستا له سترګو نه اوښکې نه تویږي. ستا زړه ته
تکلیف نه رسی په باندې، ته خفګان نه کیا، تا ته الله نه یادېږي، تا ته رسول نه یادېږي، تا ته خپل قبر نه یادېږي، تا ته خپل آخرت نه یادېږي، تا ته آخرت هغه سختیګانې نه یادېږي، تا زړه نه پې خفه کېږي، دې ته زړه سختي وایي. نو مور مبارکې نه تپوس وکړو د زړه سختي علاج متعلق. د ټولو مؤمنینو مور حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایل مرګ په کثرت سره یادوه، مرګ په کثرت سره یادوه. چنانچه هغه ښځه لاړه او مرګ بیا په کثرت سره یادولو. څو ورځو نه بعد راغه او د دې شکریه یې ادا کړه چې د مرګ کثرت سره یادولو په وجه سره الحمدلله زما زړه اوس نرم شوی دی، زما زړه اوس نرم شوی دی. ما عزتمندو قدرمندو یو ځل یو سړي حضرت امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه خدمت کې قساوت یعنی د زړه سختی شکایت وکړلو. د څه ورته وفرمایل؟ ده ورته وفرمایل قبرستان ته ځه او یتیمانانو په سرونو باندې لاس تېروه، پس د دوه عملونو په برکت سره به الله د تا دا زړه سختی چې دی دا به نرم وفرمایي، زړه به د الله نرم وفرمایي. دا بیان نن ډېر اهم بیان دی ما عزتمندو. نن څوک داسې دی چې زړه یې نرم وي؟ نن چیرته زمونږ له سترګو نه اوښکې ځي؟ نن چیرته مونږ ته خوف خدا یادېږي؟ نن چیرته مونږ دین طرف ته راځو؟ دا اوس مونږ چې دلته ناسو شیطان به په مونږ باندې څومره کوششونه کوي، یاره ولې راغې، اوس په تلی وې، اوس په دې آرام کړی و، اوس په دې دومره خوب کړی و، یا به دې په موبایل باندې دا شي کتلی او دا شیطان قسمه قسم وسوسې راکوي. دین خبر په مونږ باندې اثر نه کوي. هغه وجه څه دی زما عزتمندو چې مونږ زړونه سخت شوي دي. حضرت سعید بن جبیر رضی الله تعالی عنه فرمایي یوه ورځ مونږ حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ خواته ناستو. فرمای په دې کې یو سړی راغی او وی ای ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمان الله پاک په حضور باندې څنګه ذلیل ده او بیا د الله تبارک و تعالی په اطاعت کې تعدی نه کوي. حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ته بیا وایي ګناهګار خلق الله رب کریم له قرب نه څومره غافل دي. دغه سړي دا ووی دا لاړو څه وخت چې لاړو خلکو ورته وی علیجا تا ته پته شته دا کم سړي چې نصیحت نه ډکې خبرې وکړې چې ګناهګار د الله له قرب نه څومره لرې دي، ګناهګار د الله قرب ولې نه حاصلوي او نیکان الله ته څومره نږدې دي، نیکان الله رب کریم څومره قرب کې دي. دا سړی چې تا ته کم سړي دا نصیحت وکړه او دا خبرې وکړې، نصیحت ډکې خبرې وکړه، علیجا تا ته پته شته دا څوک دی؟ وایي نه دا څوک دی؟ وایي دا کفن چور دی، له مړو نه کفن وباسي. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورته فرمایل زه د ستاسو خبرې باندې یقین نه کوم تر څو پورې چې ما دا سړی په خپلو سترګو باندې نه وي کتلی. خلکو وی جي دا خو ډېر اسانه خبر دی، مونږ به تا ته وښایو. چنانچه په شپو کې یوه شپه وه، خلکو وکتلو چې دا قبرستان طرف ته روان شلو، خلک هم له کورونه پسې ور ووتلو، د لاس کې کیندیل لالټین اخیستی دی او قبرستان طرف ته روان دی. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ خپلو ملګرو سره د پسې روان دی. څه ګوري چې دا سړی قبرستان ته راورسېدو او قبر والو ته په دا الفاظ سره وایي سلام دی په تاسو باندې اے تنگ کورونو والو، سلام دی په تاسو باندې اے د مارانو او لړمانانو خوراک جوړیدونکو، اے مصیبت کې گرفتار خلکو، سلام دی په تاسو باندې اے قبرستان والو، د ستاسو سفر څومره اوږد دی، د ستاسو لار څومره خطرناکه دی. کاش چې ما ته علم وی تاسو په څه حال کې، نو ما به زه به په دې خپل زندګۍ دنیا زندگی باندې شرمنده شوی وما، بارګاه الهی کې به زه په خوشحالۍ سره حاضر شوی وما. بیا ما عزتمندو قدرمندو وایي تاسو له موږ نه مخکې لاړئ، موږ هم انتظار والیو، تاسو موږ انتظار کوئ او نن موږ په جهان یو، سبا به موږ نه یو. نن کم ځای چې ستاسو قیام دی سبا به دلته موږ قیامي. الله دې په تاسو برکتونه نازلو فرمایي. څه وخت چې موږ قبرو ته ورسو ای کاش چې الله په موږ باندې رحم وکړي. راوي وایي دغه سړي یو خالی قبر کیندلی و ځان ته، په قبر کې دا سړی سملستلو
او خپل مخې په خاورو باندې کېښودلو او په چغو چغو سره په ژړا شو. وای های زما خرابي، څه وخت چې ما په قبر کې کېږدي نو ما قبر به ما ته وایي راځه راځه تا ته زه خوش آمدید نه وایم، زه به تا باندې نه کشاده کېږم، تا په ما باندې له پاسه څومره د الله نافرمانیانې کړې دي، نن ته ما خواته راغې، یقینا زه به په تا باندې نن راتنګ شم، زه به نن په تا باندې راټول شم، تا ته پته نشته زه د بلاګانو کور یم، زه د مصیبتونو مصیبتونو کې ګرفتارولو ځای یم. های های بیا چې قیامت مقام راشي او زه خپل قبر نه وځم نو ما به خپلو ګناهونو بوج په خپلو اوږه باندې وي. چې زما مور او پلار به له ما نه لرې تښتي، به د حشر میدان وي او یو آواز کوونکی به آواز وکړي، زه به په دې کې خپلو خپلوانو له صفونو نه وځم او زما یوه ګناه به هم تر خلکو مخه پټه نه شي، بلکې زما ټول ګناهونه به خلکو تر مخه ښکاره وي، زه به شرمنده یم، ذلیل به ولاړ یم، زما غم څومره طویل دی. بیا خپل رب قهار په بارګاه کې به زه پیش کړی شم. های های هغه وخت به څنګه سخت وخت وي. الله پاک فرمایي ای بنده تا چې ګناه کوله ته به له ما نه پټ شوې، ولې تا ته پته نه وه چې زه خو تا وینم، ته خو په حقیقت کې له ما نه پټېدای نه شې. بس دا خبرې د سړي ځان سره کولې. ما عزتمندو بې هوشه شو. څه وخت چې په هوش باندې راغی آسمان طرف ته وکتل او الله الکریم ته په آوازونو باندې شو. ما عزتمندو په چغو چغو باندې دغه سړي دومره وجړل چې د هغه آواز هم بند شلو. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ لرې منځ ورته ولاړ دی او دا ټول منظر ګوري. ما عزتمندو څه وخت چې دا قبر کې چغې وکتلې وی ای زما خوږو ملګرو او خو ګوره د له ګناهونه بچ کېدا څنګه ښایسته طریقه ځان دپاره کتلې ده. د ګناهونه له جړ نه وباسل، له زیلو نه وباسل. ای خلکو کچیرته تاسو داسې سړي ته کفن چور وای نو زه دا غواړم چې ټول خلک د دغه انسان په شان کفن چور شي. چھوڑیں عادت بد بھائیوں موت کی یاد ہر آن ہر دم چاہیے. اے عاشقان رسول قبرستان کے سنگ انسان تا عبرت وال مقامات ملاویگی، سنگ دے پخپل نظر سره دا عبرت وال زیونه ګوري. اے عاشقان رسول تاسو واورېدلو سنگ عبرت وال یو حکایت. دا خلق څومره له دنیا نه بې رغبتي لرونکي وو او یو مونږ بد نصیبه یو چې آخرت فکر هم مونږ ته نه نصیب کېږي، بلکې مونږ د دنیا په زندگی باندې مطمئن یو او د دنیا زندگی ته مونږ هر څه ویلی دي او هغه قبر تیاره او هغه جوور کور، هغه تیارونه ډک کور چې دی چې انسان ته به صرف او صرف د اعمال په کار باندې ورځي. نن مسلمان هغه هیر کړی دی. نواسه رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ متعلق روایت تا فرمائی سوخ پچ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ قبرون وقتل نو فرمایل بے دا قبرون لبهر سنگ خیسته خیسته ښکاري، دا قبرونه لبهر سنگ خیسته خیسته ښکاري. مگر مصیبت چې دی په دې کې دن نه دی. الله الله اے د الله بندگانو دنیا کې ما مشغوله کېږئ. بے شکا قبر عمل چې دی هغه ستاسو خپل قبر عمل لازم کې په ځان باندې نیک اعمالو کوي او غفلت نه ځان وساتئ. قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار. یاد رکھ میں ہوں اندھیری کھوٹڑی تجھ میں ہوگی مجھ میں سن وحشت بڑی. میرے اندر تو اکیلا آئے گا ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا. گھپ اندھیری قبر میں جب جائے گا بے عمل بے انتہا گھبرائے گا. کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی. قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. زما خوگو خوگو اسلامینو واقعی حقیقت تے بظاہر پا قبرستانوں کے ډیر خاموشی او سناٹا دے خو مگر د دې ماحول چې دے دننا اغا بیل شان دے. په ظاهر باندې خدا د خاورو دا سے
ډیرونه ښکاریږي خو اندروني معاملات ډیر زیات تشویشناک دي. زما ورونو قبر چې دی هغه منظر سخت منظر دی، هغه اولناکی انتهایی اولناکی لرونکی دی. حضرت مجاهد رحمت الله علیه فرمایي وی کله چې سړی قبر ته واچولی شي نو د قبر چې دی دغه انسان سره خبرې کوي. څه ورته وایي؟ ورته انسانا زه د مارونو او لړمانانو کور یم، زه د تنهایی او د وحشت کور یم، زه د تورې تیارې کور یم، او دا د ستا هغه کور دی چې تا د پاره تیار شوی دی. تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، تو اپنی موت کو مت بھول سامان چلنے کا. زمین کی خاک پہ سونا ہے اینٹوں کا سرانا ہے، نہ بیلی ہو سکے بائی نہ بیٹا باپ تیمائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی عمل نے کام آنا ہے. امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ یوزل یو ملګری سره ورته وی فرمایل ای زما وروره مرګ یادوا، مرګ زما خوبونه ختم کړي دي. ټوله شپه زه ویښه تېرومه او د قبر په باره کې سوچ کومه. ای زما وروره که چېرته تا ته وویلی شي چې ته به 3 ورځو بعده مرې نو تا به څه کیفیت وي؟ نو ای زما وروره زه تا ته دا وایم که ته چېرته یو مړی چې ښخ شوی وي 3 ورځې کېږي او د هغه قبر وګورې نو هغه یو کس چې په دنیا کې یو ډېر وخت پورې ملګري ورسره کړي وي، ډېر وخت پورې ناسته ورسره کړي وي، ډېر وخت پورې تعلق ساتلی وي، خو چې کله وګوري چې په 3 ورځو کې دی کم حالت ته رسېدلی دی له ده نه به دی یره محسوس کړي. دی به یریږي ته د ده خوراک چې دی هغه د مارانو لړمانانو خوراک جوړ شي، د ده بدن د مارانو لړمانانو خوراک جوړ شي، د ده بدن خوري، د له بدن نه پیپ روان شي، د نه بدبین راځي او د ده کفن چې دی هغه وسیرلی شي. غور خو وکئ څه وخت چې انسان کله ژوندی څنګه ښایسته وي، څنګه ښایسته خوشبویانې لګوي، څنګه ښایسته لباسونه دی اغوندي. راوي وایي حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه باندې الله خوف غالب شلو، له خولې نه چغه ووتله او د چغې سره دی بېهوشه شلو. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه یوې جنازې سره قبرستان ته تشریف وړلو. بادشاہ وخت ما عزتمندو یو قبر خواته کېنستو، په غور او فکر کې مشغول شو. چا ورته عرض کو یا امیر المؤمنین ته څنګه دلته تنها ناسې؟ ده ورته وی ما ته اوس یو قبر آواز وکړو چې ای د مسلمانو بادشاہ، ای عمر بن عبدالعزیز ته ما نه ولې تپوس نه کوې چې ما ته دن راتلونکو سره زه څه برتاو کومه؟ کم خلق چې ما ته راشي ما ته قبر وې ای عمر بن عبدالعزیز، کم خلق چې ما خواته دننه راشي ته ما نه تپوس ولې نه کوې؟ هغوی خلقو سره زه څه معاملات کومه؟ ما ورته وی ما ته بیان کا. ما ته وی ضرور قبر ما ته وی چې څه وخت یو کس ما خواته را دننه شي اول زه د ده کفن وشلومه، د ده جسم ټوټې کمه، د ده بدن نه غوښه زه وخورمه. ته له ما نه دا تپوس نه کوه چې د ده جوړونه زه څنګه جدا کومه؟ والله چې د ده یو جوړ چې دی هغه جوړونه زه جدا کما، د ګوتو اډوکې چې دا زه جدا کما، د مړوندونو اډوکې چې دا زه جدا کما، د سنګلو اډوکې چې دا زه جدا کما، د اوګو اډوکې ته جدا کما، یو اندامې د ده زه جدا کما. دین بعد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی رحمت الله علیه ما عزتمندو دومره وجړل چې آخر هغه جڑا هم ورپسې بند شولا. اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب، گناہگار ہوں میں لائق جہنم ہوں، کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. زما خوگو اسلامینو غور وکئ چې دا
د خاورو دا ډیرونه چې دا مونږ ګورو او مونږ دې طرف ته خیال هم نکو. یاد وساتئ نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي دا قبرونه چې تاسو وینئ فرمایي دا خو یا دنه د جنت باغیچو نه باغیچې دي او یا د جهنم کندو نه کندې دي. کاش چې مونږ عبرت حاصل کو، کاش چې مونږ خپل قبر و حشر تیاری کے وہ لگو. گو پیش نظر قبر کا پرہول گڑا ہے، گو پیش نظر قبر کا پرہول گڑا ہے. افسوس مگر پھر بھی یہ غفلت نہیں جاتی، افسوس مگر پھر بھی یہ غفلت نہیں جاتی. اے عاشقان رسول مونږ د عبرت والو، مونږ د عبرت واخلو، خپل آخرت تیاری دیو کو. نه جانې مونږ ته به مرګ کله راځي. هاي هاي مړ کېدلو نه بعد د قبر تیارو ته چې مونږ ورکوس کړلی شي، مونږ ورکوس کی ما عزت مندو نه به څوک خپل خپلوان پاته شي، نه به یار دوست پاته شي، نه به څوک پاته شي. حضرت سیدنا عبداللہ بن عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایل څومره خلق چې دې مړي سره راځي دا واپس تلاړ شي بیا دا مړی کېنولی شي په قبر کې او دای د دې خپلو خپلوانو د خپو آواز اوري. دې وخت کې د قبر د توای اے سړیا اے سړیا تا په دنیا کې زما حالات نو اوریدلی؟ آیا ته زما له تنګي نه له بدبویي نه له هولناکۍ نه او مارانو او لړمانانو خوراک جوړولو نه ته نه خبر کړلی شوی؟ تا ولې په دنیا کې تیاری نه کوله؟ قبر میں آگہ اندھیری ہے، روشنی ہو پے رضا یا رب. سانپ لپیٹے نہ میرے لاش سے، قبر پر کچھ نہ دے سزا یا رب. نور احمد سے قبر روشن، نور احمد سے قبر روشن ہو، وحشت قبر سے بچا یا رب. ابن ماجہ شریف حدیث تے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی یوزل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایوے جنازہ کے شریک شلو تدفین نبادا. اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخ قبر خواتا کینستلو. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پزارو قطار سره وجړل، دومره ډېرې وجړل، دومره ډېرې وجړل چې قبر سره اکمه خاوره چوه هغه هم لمدش ولا. بیا الله محبوب صلی الله علیہ وآلہ وسلم فرمایل لمثل هذا فاعدوا. دا سړی چې څنګه راغی دې ځای ته، ای زما امتیانو تاسو به هم راځئ تیاری کوئ دې ځای دپاره، تیاری کوئ. نیکیاں کر جلد تو بدیوں سے باغ، قبر میں ورنہ بڑک اٹھے گی آگ. حضرت عطا سلمی رحمت اللہ علیہ دا عادت کریمہ سوخ پچش پشوا نو قبرستان طرف تب اوتلو او فرمائل بے اے اہل قبور تاسو مڑشوئی ہائے مرگ تاسو خپل عمل وکتل ہائے پات زمونږ عمل دی مونږ خو اس نه دی کړي او مونږ وایو چې سبا به داسې کوم سبا به داسې کوم خو افسوس چې زمونږ نه وخت تیریږي مونږ سره نیکی نشته دی. اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب. گنہگار ہوں میں لائق جہنم ہوں، کرم سے دے بخش مجھ کو نہ دے سزا یا رب. حضرت یزید رقاشی رحمت اللہ علیہ با مرگ ډیر زیات یادولو، ډیر زیات په مرګ یادولو. کله به چې قبرونه وکتلو نو د قبر تیارې او د قبر وحشت او د دې له خوف نه به دومره بېقرار شولو څنګه چې دا سخی ویریږي یا د لوږې له وجې نه له خولې نه غټ غټ بوا بوا اوازونه کوي. ده به هم دقسې په ډکه خوله باندې جړا کوله، جړا بیا نه بندېده. حضرت حشام رحمت الله علیه دا عادت و څه وخت په چې دی قبرستان خواته تلو واپس په چې دی کور ته راغی قبرستان نه به حضرت حشام رحمت الله چې واپس راغی تر څو ورځو پورې به ده په کور کې رڼا نه وه. ولې به نه وه؟ وی زه په خپل کور کې خپل قبر یاد ساتم، زه په خپل کور کې د خپل قبر یاد ساتم. دې له جهته به په کور کې څو ورځې رڼا نه ساتله، تیاره بیا ساتله. قبر میں آگہ اندھیرا ہے، روشنی ہو پے رضا یا رب. سانپ لپیٹے نہ میرے لاشے سے، قبر میں کچھ نہ دے سزا یا رب. نور احمد سے قبر روشن ہو، وحشت قبر سے بچا یا رب. زما خوږو خوږو اسلامیانو تاسو واورېدو چې دا
پیغام فنا دے مونږ د پاره مونږ بل دنیا نه زو اس څوک په دې دنیا کې پاته نشي مونږ ګورو کله ضرور جنازې ته اوږه ورکول کله د پلار جنازې ته اوږه ورکول کله د تره جنازې ته اوږه ورکول کله ماما جنازې ته اوږه ورکول دي کله د ماما زوی جنازې ته اوږه ورکول دي داسې څوک هم نشته دی چې د خپلو خپلوانو جنازو ته اوږه نه یې ورکړې د خپل خپلوان نه یې مړ شوي یاد وساتئ جنازہ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے اے جہاں والو جنازہ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں ہوں مدینہ جانان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی کله چې یو سړی په قبر کې کېږدي نو د ګس پتون ته د ګس خپې ته داسې حرکت ورکړلی شي دی وایي من انتا ته څوک یې هغه ورته وایي انا عملوکه زه د ستا عمل یمه وایي ته زما عمل نو زما کوروال زما اهل و عیال زما دولت زما عزیز و اقارب چیرته پاته شو هغه عمل ورته وایي ای انسانه ار څه دې وروستو پاته شو اوس په زه یم تا سره ما په ذریعې سره به یا ته جنت ته دننه کېږې یا به ته جهنم ته ځې ما خوږو اسلامینو حضرت محمد بن سماک رحمت الله علیه فرمایي یوه ورځ زه قبرستان ته لاړم ما نظر په یو قبر په تختۍ باندې پرېوتلو په هغې تختۍ باندې ډېر عبرتناک اشعار لیکلي وو څه لیکلي وو فرمایي په لیکلي وو تمر اقاریبي جنبات قبری کأن اقاریب لم یعرفونی الله وی زما ملګري زما عزیزان زما په دې قبر باندې داسې تیریږي گویا کې دوی ما پیژني هم نه دا اشعار لیکلي په باندې گویا کې دوی ما پیژني هم نه وقد اخذوا سهامهم وراحوا فیا لله اسرع ما نسونی وی دوی خپل وراثت نه خپل ایسه واخیستلې راحت حاصل کړلو زما عزیزانو تاسو خو ډېر زر زهیر کړم ما خوږو اسلامینو ډېر زر مونږه یا مړه یاد کو تر 9 ورځو پورې یا تر 40 پورې زیات نه زیات تر کاله پورې بیا خلک زیات نه زیات یاد کی 10 کاله یاد کی کال په کال باندې ختم کوي یادوي هغې نه بعد خلکو هیر کړلی شي ما عزت مندو قدرمندو دا هم زمونږ په شان باندې خلک چې مونږ هیر کو تا او ما به هیر کړلی شو ستا او ما سره چې راځي صرف او صرف د ستا او زما عملونه برازی بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار تو اچانک موت کا ہوگا شکار بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار تو اچانک موت کا ہوگا شکار موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ کام مال و زر نہیں کچھ آئے گا غافل انسان یاد رکھ پچھتائے گا گورے نیکا باغ ہوگی خلد کا مجرموں کی قبر دوزخ کا گڑا زما خوږو اسلامینو دا دنیا فانی دے او مرگ یقینی دے ما عزت مندو قرآن مجید کی اللہ رب کریم فرمائی قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورتو فرمایا ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون اللہ رب کریم فرمائی اے محبوب ورتو فرمایا ان الموت الذي تفرون منه وے مرگ اغا دے تاسو چل دے مرگ نہ سمرا و تختے سمرا منڈا ہوا ہے سمرا لرے تلار شے فرمائی فإنه ملاقیکم بے شکا ضرور بھی ضرور بدا مرگ تاسو سرا ملاقات کوي ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ بیابت تاسو وگرزولی شی اغزات طرف تا چا عالم دے پا غیب و پخکارا باندے فینبئکم بما کنتم تعملون اغزات پا تاسو تا دستاسو عملون متعلق خبر در کی یادو ساتے دا حقیقت پہ جندلو نبادا مگر افسوس دنیا رنگینویو کی مونگا ڈوبیو او مونگ تا مرگ نہیں آدے گی مونگ تا خپل آخرت نہیں آدے گی حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمائی ملک الموت علیہ السلام روزانہ ہر یو کور تا دریز تشریف راوڑی امام حسن بصری فرمائی وی دا مرگ فرشتہ ہر ورځ ہر کور تا دریز تشریف راوڑی وی اے خلکو پتاسو کے سوگ دا سے شتچ رزق پورا شوی او روح یا قبض کما اے خلکو پتاسو کې داسې څوک شته چې د دل دنیا نه تعلق ختم شوی وي او زه د مرگ فرشته یم او د روح قبض کما
ما عزتمندو قدرمندو په دې وخت باندې هم په دنیا کې په هر سیکنډ کې کم از کم یو تعداد مطابق 2 مړي کیږي په دنیا کې په هر سیکنډ یو تعداد مطابق 2 مړي کیږي نو ما عزتمندو هغه به کم سیکنډ وي هغه به کم منټ وي چې د ستا او زما دا روشنۍ چې د ساده دا به ګل شي دا به ختم شي ما خوږو اسلامي رڼو نو بیا ولې مونږ خپل ژوندۍ نیکیو طرف ته نه راولو ولې مونږ د امیدونو په اسو باندې سورلی لرو ولې مونږ د اوچتو محلاتو خواهشات لرو ولې مونږ د خپل ژوندۍ نه بدلو ما عزتمندو انګریزي یوه مقوله دی جسټ لایک چینج یور لایف فرمایي زر تر زره ته د خپل ژوندۍ بدله کړه زر تر زره ته د خپل ژوندۍ بدله کا داسې نه چې ته بیا بدلول غواړې خو تا ته بیا موقع میلاو نشي راشئ واورئ حضرت سیدنا وهب بن منبه رحمت الله علیه فرمای یو بادشاه د یو محل جوړ کړی بهترین محل جوړ کړی اوس هغه محل ته تګ اراده یې وکړله ځان دپاره جامې راوغوښتلې 25,000 جوړې د دې پاره راغې په دې 25,000 جوړو کې د یوه جوړه خوښه نه شوه هغه یې واپس کړې بیا 25,000 نورې راغې هغه کې هم د یوه جوړه خوښه نه شوه بیا 25,000 جوړې نورې ورته راغې په هغه جوړو کې د یوه جوړه ځان ته خوښه کړه داسې خلک هم تیر شوي دي ما عزتمندو بیا سورلی 25,000 اسان د تر مخ ودرول د په دې کې یو اس هم خوښ نه شو بیا یې ورته ودرول بیا یې نه شو خوښ درېیم ځل چې 25,000 اسان ورته ودرول په هغې کې یو اس ځان دپاره خوښ کړو چې خوښ یې کړو ما عزتمندو مصاحبین ورسره دي رعیا ورسره دي بادشاه سلامت روان شو خپل محل طرف ته ډېر په شان و شوکت سره ډېر په روب او دبدبې سره په تکبر سره په فخر سره روان دی ما عزتمندو کله چې خپل هغه محل مخې ته ودرېدلو په دې کې په جامو باندې شلېدلې جامې خیرنې جامې یو ملنګ یو درویش ویښته هم شیندلې شوي هغه کس مخې ته راغی وایي بادشاه تا سره مې کار دی ما یوه خبر واوره بادشاه خپلې سترګې دته برګې ونیولې غصې اظهار یې وکړو خو چونکې خلکو غږ یې نه شو کولی وایي وایه وایي بادشاه لږ نږدې راشه نو بادشاه په تکبر انداز کې ما عزتمندو وایي وایه څه وایې هغه د اس لګام ونیولو وایي بادشاه تا سره مې کار دی او ته زما خبر واوره زه تا ته په غوږ کې یوه خبر کومه بادشاه چونکې خلکو له وجې نه انکار نشي کولی خلک هم دي خپل روب او دبدبه هم بحال ساتي خپله بادشاهي هم بحال ساتي خو فخر او تکبر نه دومره ډک و چې ورته راکوز نه شو دغه ملنګ دغه درویش دغه فقیر ته وایي ها وایه څه وایې ما ته ووایه ما عزتمندو قدرمندو حضرت وهب بن منبه رحمت الله علیه فرمایي دغه ملنګ دغه درویش چې کله دی ځان ته نږدې کړو نو څه ورته وایي په غوږ کې ورته وایي بادشاه په غوږ کې ورته وایي بادشاه سلامت ته ما پیژنې زه څوک یم وایي نه زه خو تا نه پیژنم وایي زه ملک الموت حضرت اسرائیل علیه السلام یم او د تا روح قبض کولو دپاره راغلی ما عزتمندو چې دا خبره وکړه بادشاه رنګ زیړ شو خپې او لاسې پره پیدا شو وایي دومره مهلت په راکئ چې زه واپس لاړ شم او خپل کور والو ته څه وصیت وکړم نصیحت وکړم وایي نه بادشاه وخت نشته دی ما عزتمندو قدرمندو بیا وایي ښه دومره راکړه دا نه وایه محل مې جوړ کړی چې دا خو زه ووینم ما عزتمندو ورته وایي نه په دقه ځګي به زه د ستا روح قبض کوم او راوي فرمای حضرت وهب بن منبه رحمت الله علیه فرمای په دقه اس باندې ناس یو اسرائیل علیه السلام روح قبض کی مخکې ورځو کې ماته یو کس وی یو سړی وی خپل کور جوړ لنټري کور لس دیګه وریجې پخ کړی وی لس دیګه وریجې چې لنټر کار مکمل شو بس یو لسو منټو بعد به هغه دیګونه کولاو کول شروع کولی به په خوشحالۍ کې الله رب کریم تقدیر بدل کړلو دغه سړي باندې مرګ راغی دا سړی مړ شو نو د لنټر په خوشحالۍ کې نه د ده په مرګ کې د پسې خیرات کړی دا لس دیګه نو ستا او ما هم کیدی شو
په هر سیکنډ کې 2 کسان مري، کیدای شي ستا او زما د ژوند ختمېدا دپاره به کم سیکنډ وي، چېرته به را روان وي، څومره په وخت کې به را روان وي. نو ما خوږو اسلامي وروڼو خپل آخرت په داو باندې نه دی لګول پکار، الله رب کریم یاد ساتل پکار دی، په هر آن کې یاد ساتل پکار دی. ما عزت مندو قرآن مجید فرقان حمید کې الله رب کریم فرمائے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. اللہ رب کریم فرمائے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خلق تو فرمایا اے زما بندگانو او چاچا په خپل ځانونو باندې زیاتوب کړای دے تاسو د الله رحمت نه نا امید کېږئ. ما بېشکه الله به ټول ګناهونه وبخي، بېشکه هغه ذات بخونکی مهربان دی. ما عزتمندو خو چې بخلو دپاره خو څوک راشي که نه، بخلو خو څوک طلبګار شي که نه، بخلو دپاره خو څوک الله په دربار باندې سوال وکړي چې یا الله ته ما ګناهونه معاف که. الحمدلله فی زمانه دا وګوره کابل کې بل ځګي کې تاسو ما ته چېرته پروګرام وښایئ، هیڅ چېرته نشته دی. الحمدلله دا دعوت اسلامی لارجسٹ ریلیجیس یو بهترین مذهبي تحریک دی چې ما عزتمندو ستا او ما ته خپلې پیسې دعوت اسلامی وال لګوي او آخرت خوف راته ښایي. ستا او ما قبر ښایسته کولو دپاره دعوت اسلامی وال منډې وهي، هر قسم کوششات کوي تا کابل ته اجتماع ته راغواړي چې راشه لږ مونږ سره کښېنه الله یاد کا. نو دې نه چیرې بهترین دوستان کېدی شي، دې نه چیرې بهترین ملګري کېدی شي. نن خو که څوک ملګری دی څوک تا سره یارانه ساتي نو د عزت په وجه سره ستا عزت تغل دی، یا چا تا سره یارانه دی نو څه په وجه سره دی ستا مال تغل دی. څه دپاره دا MNS چې دي MPS چې دي دا څومره چې خلک ګرځي او دوی پسې دا خلک رواني څه دپاره رواني ولې د له خپو نه اوبه بهیږي، صرف او صرف دولت غلوي ورته. ما عزتمندو قدرمندو د نن سبا وخت کې تا ته الله رب کریم رضا ول څوک نه ملاویږي. خو الحمدلله دعوت اسلامی یو داسې تحریک ته چې هر پمفلیټ باندې هر ځګي باندې تا ته دا ښایي چې راشه خپل ځان هم سیده کا، خپل ځان هم خپل قبر ته برابر کا او خپل رور هم دې طرف ته راواړوه، خپل کور وال دې طرف ته راواړوه. الحمدلله دې په سلسله کې تاسو وګورئ دعوت اسلامی مدنی چینل باندې لکاو روپۍ ورځې خرچې راځي، خو څه دپاره چې خلک نیکان شي، دې بې حیایي نه دې فحاشیو نه راواوړي او دین طرف ته شي، دینداري وګرځېږي، مذهبي خلک وګرځېږي، باعمله شخصیات ته جوړ شي. او نوجوانانو دپاره هلکانو دپاره مدارس کلاو کړي دي، جامعات یې کلاو کړي دي چې هغې په ورځ کې لکاو کروڑاو روپۍ خرچې دي. دې نه علاوه حفظ او ناظرې مدارس یې کلاو کړي دي. او بیا هغه نه علاوه چې کوم کاروباران خلک یې هغوی دپاره دعوت اسلامی شرعي کورسونه، تربیتي کورسونه، کافله کورسونه، دا مختلف کورسونه دعوت اسلامی ایښودي دي. څه دپاره چې څه په طریقې خو چې مسلمان دین زده کي او خپل قبر آخرت ښایسته کي. یعنی دا تاسو ماښام نه واخله تر اوسه پورې ناست یو، تر اوسه پورې به نه تاسو د حکومت متعلق څه خبر اورېدلی، نه د حکومت په فیور کې، نه د حکومت خلاف په خبر اورېدلی، نه به یو سیاسي سړي متعلق خبر اورېدلی چې دا داسې ده یا داسې ده، نه به یو مذهبي سړي متعلق تاسو مخالفت اورېدلی چې دعوت اسلامی والے مخالفت کوي. دعوت اسلامی مقصد څه شی دی؟ منم کوشش میں کنم خود را و تمام دنیا اصلاح را کند. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. ما د خپل ځان او د کل جهان خلکو اصلاح کوشش کول دی. دعوت اسلامی دا مقصد دی. نو ما عزتمندو قدرمندو چې ارسلان به لرې نه راتلی شي، پنجاب نه راتلی شي، زه له ډېره اسماعیل خان نه راتلی شمه، نو تا هم خپېشته دي، تا ته هم الله بصیرت او بصارت دواړه درکړي دي، الله عقل و حواس درکړي دي. ته ولې خپل ځان غافله کوې؟ ته هم ځان ویښ کا، ته هم ځان اکټیو کا، ته هم خپل دین طرف ته خلک را بلا، ځان هم نیک کا. یاد وساته نن چې د ستا رور ته په لار کې څوک کنځلې وکړي ته پې خفه کېږې، نن چې د تا پلار ته څوک سپکه خبرو کړي ته پې خفه کېږې، نن چې تا ته کور کې د پلار ولې نه د مور کنځلې وکړي ته پې باندې خفه کېږې. ته چې په بهر لار کې روانې او څوک د ستا پلار نوم په آواز واخلي او اوچت آواز سره ووایي ته پې خفه کېږې. ولې ای مسلمانه ته به هلته نه خفه کېږې چې ستا پلار یا د ستا رور یا د ستا مورکۍ یا د ستا خور جهنم ته روان او ته جنت ته روانې؟ نه،
ما عزت مندو قرآن کے اللہ فرمائی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم النار التی وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو خپل ځان خپل کور وال لأغ اور نہ بچ کے، اے ایمان والو خپل ځانونه خپل کور وال لأغ اور نہ بچ کے چې د کم اور بالن خاشاک ایندن انسانان او کاڼي یعنی بوتان دي، انسانان او څه شی دي او بوتان دي. نو ما عزتمندو قدرمندو نن خو پوره شپه په خوب باندې مونږ مسلمان تیر کی، کافر هم راپورته شي 8-9 بجې رواني دفتر ته سکول ته رواني، مونږ مسلمان هم رواني. نو مسلمان او کافر منځ کې فرق پاته څه شی شو چې کوم منځونه مو د طبیعت دي یا مقصد دا ده چې وزګار یو بیا مونږ کوو، چې دنیاوي کارو کې مونږ مشغول بیا مونږ ته مونځ موقع نشته، مونږ ته د مونځ ضرورت نشته دی. علامہ اقبال صاحب فرمائی رہ گئی رسم آزاں شوق بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزاں شوق بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. ماں عزت مندو فرمائی وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. نن مونږ مسلمانو بہترین کتاب پری خودے دے، بہترین کتاب پری خودے دے. اللہ محبوب فرمائی زدانہ فرمائے چھ الف لام میم حرف تے، فرمائی بلکہ الف جلا حرف تے، میم جلا حرف تے، لام جدا حرف تے. او ما عزت مند علماء فرمائی چھ بے الف تو گورے بے الف کے درے حرفونه دی، چھ بے لام تو گورے پا لام کے درے حرفونه، چھ میم تو گورے پا میم کے درے حرفونه دی. یعنی پا الف لام میم ویلو باندے دیش نیکانے نا بلکہ تا تب اللہ رب کریم 90 نیکانے عطاو فرمائی. مونږ مسلمان ته غافل یو چې سملو په موبایل کې نښتې چې مونږ ته خوب پسې راشي، چې راپاسو بس نسواری به اول نسوارو ګولولي او موبایل چې چا سر ته پروت یا به اول چا میسج راغلی، چا زه یاد کړی چا زه نه یاد کړی، څومره فرینډ ریکویسټ راغلی، څومره دا شیزونه، دا ټول فضولیات دي، دا هر څه پاته کېدونکي دي. ما عزتمندو انسان سره به د عمل تک کوي، که چېرته ښایسته عمل و نو ما عزتمندو بیا به دی بهتر وي، او که عمل ښایسته نه و صابر بابا فرمای وای چې عمل توشه در سره نوی ای صابره، چې عمل توشه در سره نوی ای صابره، که عالمه که خبر بیا بسوي. ما عزتمندو عمل لازم دی. الله رب کریم بهترین عقیده الحمدلله مونږ ته راکړې ده، خو څه شی دی عمل مونږ ته پکار دی چې عمل لازمي کو، خپل ځان ویښ کو، دعوت اسلامي سره خپل ځان داسې منسلک کو داسې. ما عزتمندو که چیرې تاسو خپل آخرت ښایسته واله غواړئ دعوت اسلامي ماحول سره بالکل همیشگی اختیار کړئ. مونځ پابندي به دا درته ښایي، دا تحریک به درته ښایي، تا ته به تسبیحاتو پابندي دا ښایي، وظایفو پابندي به دا ته ښایي، د قرآن تلاوت پابندي به درته ښایي. شیخ طریقت امیر اهل سنت نه قربان شم مونږ ته دا ذهن راکړی چې سحر کې تاسو به مونځ نه بعد بل کار نه کوئ. څه کار به کوئ؟ کم از کم د قرآن پاک 3 آیتونه صراط الجنان نه یا کنز الایمان نه سره د ترجمه او تفسیر وایو، سره د ترجمه او تفسیر وای. دا امیر علیہ سنت مونږ ته ذهن را کړی دی. بیا فرمای ما عزتمندو دین کې څومره خوند دی. اوس هر سړی دا وایي استاد جي ما ته داسې وظیفه وښایه چې الله ما ته دولت ډېر راکړي زه برابر شمه. هغه مونږ ته نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم خیلی د امیر علیہ سنت فرمای چې تاسو څنګه سحر لمر راپورته شي نو تاسو اشراق او چاشت نوافل کوئ. اشراق او چاشت نوافل سره الله رب کریم انسان رزق وسیع کوي. نو الحمدلله فی زمانہ دعوت اسلامی هر لحاظ سره زمونږ تربیت کوي، زمونږ د اولادونو تربیت کوي، زمونږ زنانو تربیت کوي. خو ای کاش کچیرته مونږ دا تنظیم وپیژنو، مونږ دا تحریک وپیژنو، مونږ د تحریک سره مکمل طور باندې وابستګي حاصله کو، نو ان شاء الله مونږ په دنیا او په آخرت باندې ښایسته وګرځېږو. الله رب کریم نه دعا ده مالک کریم دې مونږ ته عمل کولو توفیق نصیب کړي. وما